په پاکستان کې د ګرانۍ لړۍ نوره هم مخ په بره تللې ده او د دغه هېواد د شمیرو دولتي اداره وایي چې د تېرې یوې هفتې په مهال د خوراکي توکو په ګډون د 19 شیانو نرخونه په بره تللي دي. د پاکستان د شمیرو د دولتي ادارې په تازه ریپورټ کې د ملدننه د کلیزې ګرانۍ کچه 4.04% ښودل شوې. خو روانه میاشت وړاندې کړل شوی قامي بجټ کې د راتلونکي مالي کال دپاره د ګرانۍ کچه 21% ټاکل شوې ده. د کومو شیانو نرخونه چې لوړ شوي هغې کې غټه غوښه، نری غوښه، اوړه، چینی، الوګان، ټماټر، اوږه، د موهو دال، ډکره روجي، د لوحو صابون، ماسته او نور شیان شامل دي. د شماریاتو د محکمې ریپورټ وایي چې په تېره هفته کې د 12 توکو بیې راټیټې شوې هم دي چې هغې کې LPG ګیس، د مسورو چڼو او موهو دال، خګې، چرګان، خوراکي تیل او ځینې نور شیان شامل دي. خو ریپورټ وایي چې د 100 توکو بیې بیا په خپل ځای پاتې دي. د دې تازه ریپورټ نه څرګندېږي چې د پاکستان دننه د کومو وګړو میاشتني آمدن د 11,933 روپونه واخله تر 22,888 روپو پورې دی. هغوی لپاره د ګرانۍ کچه 4.15% پاتې شوې ده. ریپورټ کې ویل شوي چې ملک کې د تېرې هفتې په مخال د چینو نرخ کې 4.40، د ګوړې نرخ کې 2.42%، د وړو نرخ کې 1.80%، د ماستو نرخ کې 1.18%، د دالماش نرخ کې 1.15%، د اوږې نرخ کې 1.15% او د خلاصو پیو نرخ کې 1.8% اضافه شوې ده. همدغه شان د LPG ګیس بیه 4.14%، د مسورو دالو 0.2%، د پیازو 2.55%، د خګو 4.8%، د سبزیانو د غوړو 1.6%، د موخو د دالو 2.4%، د چڼو د دالو 1.6% او د شړشمو د تیلو بیې 0.15% راټیټې شوې دي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.